محترم مسلمانانو خویندرونو د محرم لومبنی اتوار ده. په دې اتوار باندې دا وظیفه کول انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل عمل دی. که تاسو دا غواړئ چې ستاسو د هر هغه خواهش د پوره شي چې اوسه پورې نه دی پوره شوی، ستاسو هر هغه ارمان دی پوره شي چې اوسه پورې نه دی پوره شوی، مال او دولت مو د قسمت نه تختی، تاسو وایئ چې دغه مال او دولت، کاروبار، رزق، پیسې زموږ د قسمت او تقدیر ته راشي، دغرنګه ستاسو د جهان حاجتونه دي پوره شي، ورسره تمام مشکلات د ختم شي. نو هم نن محترمو دا وظیفه وکئ. د محرم الحرام ډېره قیمتي میاشت شروع ده. په دې میاشت کې محترمو تاسو هم نن د اتوار په ورځ دا وظیفه وکئ. انشاءالله الله پاک به دې مالامال کړي. انشاءالله الله پاک به دله رزق بې فنا درکړي. الله پاک به دله حاجتونه پوره کړي. څومره قرضې پته دي تمامې تر تمامې دا به الله پاک پوره کړي، دا به ختمې کړي. یاد ساتئ محترمو، وظایف تعلق دا د یقین سره دی چې څومره زموږ ستاسو یقین دا برابر و، زموږ او ستاسو وظایف دا به 100% کار کوي. او که چېرته یقین برابر نه و نو بیا وظایف کار کول نه مشکله ده. بیا صرف ذکر کې تر ثواب میلاویږي، او چې څه دپاره کې نو هغه څیز میلاودل دا مشکله ده. بله دا خبره چې څومره زموږ توجه برابر وه، څومره زموږ دهان برابر وه، نو دومره به وظیفه صحیح کار کوي. بعضې وخت کې موږ ذکر هم کوو، چا سګپ لګوو، ذکر هم کوو، ټي وي هم ګورو، ذکر هم کوو، موبایل هم ګورو، ذکر هم کوو، ورسره کتاب هم ګورو. دغرنګه د دنیا خبرې داسې وي چې موږ سره ذکر هم کوو، هغې کې مشغوله یو، ذهن په یو ټایم کې یو کار کوي، مختلف کارونه نشي کولی. کوشش وکړئ محترمو د پیغام مخکې هم خلکو سره شیر کړئ چې هغوی هم دا وظیفه وکړي، د هغوی ژوند دا مالامال شي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الانشراح وظیفه ده. څوک ورته سورة الانشراح وایي، څوک ورته سورة الم نشرح وایي. اخري سپاره کې د سورة الضحی نه لاندې دغه سورت دی. دا سورت نری مفهوم نری معنا کو تاسو وپېژنده، دا پته ولګي چې په دې سورت کې دا څه شی دی. په دې کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلی ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته پکې قسم علم پکې ورکوي، زړه ورته یو قسم له کولاوي نبی علیه السلام ته، او دا ماته وایي چې ورته هر تکلیف نه بعد راحت، آرام او سکون ته هماهی. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغب. چې کله ته دنیا لانجو کنجو نه فارغه شي نو بیا خپل رب یادوه، مونځ کوه. د وظیفې شرط به دا وي چې موږ د قرآن مجید تلاوت کوو پابندۍ سره، ورسره به 5 وخته مونځ کوو. وظیفه ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو په 11 پېرې درود شریف ووایئ، بیا به د هغې نه بعد تاسو 11 پېرې سورة الم نشرح ټوټل سورت دا به تاسو ووایئ. چې کله دا ټول وویلي بیا به دعا وکئ چې سم په ذهن کې دي، سم په زړه کې دي، څه ویل غواړئ هغه ووایه. بیا د هغې نه بعد درود شریف 11 پېرې ووایه، او دا وظیفه به ته 140 پېرې وي، 140 پېرې نن به وي. او که چېرې نن مې شوله نو په سبا مې کولی شي، بل سبا مې کولی شي. دا صورت د ځان لپاره وظیفه کوي، انتهایی مجرب او انتهایی پاورفل دی. کوشش وکړئ د پیغام مخکې هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.